بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبر به کوو د افغانستان او د پاکستان تقریبا څه د پاسه درې میاشتې وشوې چې دغه بارډر بند دی. په دې کې بیا چې کوم تاجران دي هغوی خپل منځ کې په زوم باندې یو میټینګ کړی دی. هغه میټینګ څه حوالې سره او هغه میټینګ نن هم ورځخیلې وه چې په بارډر باندې به ملاقات کیږي. وشو که ونه شو په دې ټول هر څه خبرو کولو لپاره موږ سره صحافي کامران شاه صاحب موجود دی. کامران صاحب ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. مننه جی. کامران صاحب تاجران خپل منځ کې د ډېرې څه مودې راسې راغونډېږي، میټینګونه کوي. تېره ورځ په زوم باندې میټینګ وشو د پاکستان او د افغانستان د تجارت د خلکو، خو نن یې ویلې کېده دا چې په بارډر باندې به د هغې ملاقات کیږي. آیا هغه ملاقات وشو که ونه شو؟ نه، هغه ملاقات خو نن یو وارې بیا وځنډولی شو، هغه ونه شو. تاسو چې کومه خبره وکړه پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی راغلی د هغې په نتیجه کې چې د بارډر بند شوی دی، د بارډر د بندش سره تجارت هم بند دی. او مخکې به داسې وو چې دا تاوتریخوالي به راتلل په بارډر باندې، بارډر به بندېده، خو د تجارت دپاره به بارډر بند نو. دا ځل د تجارت دپاره بارډر بند کړی شو. که نور کله به د تجارت دپاره د لږې مودې دپاره بارډر بند شو، خو بیا به کولو شو. خو دا ځل مکمل طور باندې بارډر بند دی. او په هغې کې یو خبره دا هم ده چې د پاکستان د طرفه یا د افغانستان د طرفه به په هغې کې خبرې اترې وشوې، مذاکرات به وشو او هغه بارډر به کولو کړی شو. دا ځل د افغانستان چې کوم حکومت دی هغې هم ډېر زیات سخت شوي دی او ډېر سخت سټانس یې اخیستی دی. د هغې وینا دا ده چې زموږ نور پاکستان سره تجارت ته ضرورت نشته، خو دا خو د حکومت د پوینټ اف ویو ده. کوم چې د هغه ځای تاجران دي د هغې پوینټ اف ویو بدله ده. پاکستان هم وایي چې زموږ افغانستان سره تجارت هېڅ ضرورت نشته، خو د حکومت پرتله د کوم خلک چې دي، تاجران چې دي د پاکستان، د هغې پوینټ اف ویو بدله ده. په دې لړ کې د دواړو طرفونه چې کوم پلاوي دي یا وفتونه دي هغې په زوم باندې میټینګونه کړي دي او دغه خبره یې اوچته کړې ده چې یاره هر څه چې کېږي د حکومتونو ترمنځ لرې کېږي، خو د تجارت دپاره د بارډر چې دی نو کولو کړی شي، ځکه چې د تجارت سره د پاکستان د دې غاړې د خلکو او د افغانستان د هغې غاړې د خلکو معاش وابسته دی او په دې باندې هغوی چې نو روزي ګټي، نو باید دا تجارت چې دی نو دا بند نه کړي شي. په دغه لړ کې کله چې دغه میټینګونه وشو نو بیا فیصله دا وشوه چې نننۍ ورځ چې کومه ښودلې شوې وه چې یاره په دې ورځ باندې به د دواړو ملکونو چې کوم د تاجرانو پلاوي دي یا د اعلی سطحه حکام چې کوم د 12 کسانو کمیټي وه، د 14 کسانو کمیټي وه چې د افغانستان نه پکې 7 کسان وو، پاکستان نه پکې 6 کسان وو. دغه کمیټۍ نن ورځ ټاکلې وه چې نن به په بارډر باندې مذاکرات کیږي او د دې نه یو د خوشحالۍ دغه هم خور شوی چې دا مذاکرات وشو، دا الله کامیاب کړو، نو د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تجارت دی هغه به شروع شي. خو د بده مرغه نن هغه ورځ وه او نن بیا دغه وځنډولی شو او 3 ورځې ټایم یې پکې ورکړه چې یاره 3 ورځې پس به بیا د پلاوي چې دی نو یو بل سره ملاویږي او دوی به مذاکرات کوي. نو اوس همدغه دی چې الله دې وکړي چې دوی دا مذاکرات کامیاب شي. کامران صاحب دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ چې لکه چېرته د ریاستونو خبرې او چېرته تجارتي خلکو خبرې، نو آیا دا ملاقات به 3 ورځې بعد وشي که به ونه شي؟ زما خو بیا هم نه دی خیال چې دا ملاقات یا دغه ناستې به وشي. په هغې کې مسله دا ده چې ګوره د دوو کورونو ترمنځ هم که لین دین وي، نو په هغې کې هم د کور د مشرانو منشا چې وي هغه لین دین روان وي چې د کور مشران هغه دغه کې بند کړي هغه لین دین. نو که کشران بیا ډېر کوشش وکړي او کشران پکې ځپلي کېږي، خو بیا هم هغه څیز نه دغه کېږي. نو داسې مثال د دې هم دی او دعاګویو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دا مذاکرات وشي، دا ناستې وشي او په دې کې مثبتې نتیجې مخې ته راشي، ځکه چې دواړو ملکونو که وګورئ نو د ولس یې چې دی نو غریب دی ښه کافي، او د ولس یا د هغې د تجارت پیشه خلکو چې کوم دار و مدار دی هغه یو بل سره په دغه ورکړه راکړه د تجارت دی. نو چې دغه شروع شي نو کم از کم هغه بوج او هغه دغه به د حکومت د اوږو نه څه حده پورې کم شي چې یاره د خلکو هغه کومې مسلې چې دي هغه به په حل کېدو شروع شي. بله یو خبره تاسو ته پکې دا هم کوم چې 3 ورځې وشوې یا د دې نه هم زیاتې چې د لنډي کوتل چې کوم لنډي کوتل کې چې کوم تاجران دي هغې یوه درنا یوه ناستې شروع کړې ده او هغه د دې دپاره شروع کړې چې یاره د تجارت چې دی دوباره بحال شي.
په دې کې مخکې هم ما تاسو سره دا خبره شریکې کړې وې او اوس هم شریکوم خپلو کتونکو سره جی چې د خیبر پښتونخوا چې کوم سرحد چیمبر اف کامرس دی جی اینڈ انډستری هغې سره زما خبره تر هغې سره شوې نو هغه هم دا خبره کوله چې په کروڑونو روپۍ نقصان د ورځې د پاکستان او د افغانستان تاجرانو ته صحیح. زیات تر د پاکستان چې کوم تاجران دي ته کروڑونو روپۍ نقصانات چې دي نو هغه وړي ټرکونه په بارډر باندې ولاړ دي په هغې کې داسې سیزونه او اجناس چې کوم د خرابېدو تقریبا خراب شو کوم سبزیان وي یا نور څه داسې وو خراب شو د ادویاتو چې کوم ټرکونه افغانستان ته وړېدلي وو د نورو اجناسو هغه د افغانستان حکومت ونیول په هغې کې د ادویاتو چې خصوصي کوم ټرکونو د هغې نه سامان کوز که هغه یې وسوځول نو دا یو ډیر غلط به زه ورته وایم میسج چې دی نو جی دا ورکړی شو چې یاره موږ د پاکستان سره تجارت چې دی نو نور نه کوو خو د هغه ځای تاجران خو تجارت کول غواړي هغه کوم ادویات چې اغوستي خو هم د هغه ځای تاجرانو جی. همغې غوستي نو لکه زما خدا دغه دی چې د افغان حکومت په جی. خصوصي طور باندې لږ لچک او لږ نرمۍ پکار دی چې هغې په دې خپله لهجه کې لږ لچک راولي لږ نرمۍ راولي او زما چې څومره خیال دی د نن چې مذاکرات وځنډولی شو نو دا هم د لچک د نه کېدو په وجه باندې د نرمي د نه کېدو په وجه باندې ځکه چې که یو سړي سره ته خبره کوې هغه تا سره لچک نه ښیي او یا ته هغه ته لچک نه ښیي نو هغه خبره کېږي نه بله یو خبره کېږي خلک وایي چې ورورولۍ کې به اوږه ټیټه وړئ جی اوس پاکستان او افغانستان دواړه برادر ملکونه دي زمونږ ثقافت یو دی زمونږ دود دستور یو دی خصوصا د خیبر پښتونخوا جی. په سطح باندې جی زمونږ دین او مذهب هم یو دی جی. زمونږ ناستې پاستې او روایات چې دي نو دا یو دي نو مونږ رونو شو او که دې دواړو رونو کې یو ورور بل ته اوږه ښکته نه وړي بل ورور بل ته اوږه ښکته نه وړي نو زما نه دی خیال چې دا مذاکرات به وشي او دا تجارت بحال شي د اوږدې مودې نه بند او زما چې کومه خبره سره کامرس صدر سره شوې وه هغه وایي چې موږ په لومبو ورځو کې دا یقین و چې څه ورځې پس په دا تجارت کولو شي خو چونکې دا ځل ډېر زیات بلکې د پاکستان سره چې د افغانستان څومره سرحدات دي انټری پوینټس دي سرحدات دي هغه مکمله توګه باندې تړلي شوي دي صرف د پاکستان نه چې کوم افغان مهاجرین خپل ملک ته روان دي مهاجرین خو ته اوس نشو ویلی اوس خو ته غیر قانوني رهایش پذیر خلک ویلی شو ځکه چې د هغې مهاجر سټیټس ختم دی هغه چې کوم روان دي د هغې دپاره بارډر کې نرمي ده بس کولاو دی هغه خپل ملک ته خلک ځي خو د تجارت دپاره او د نور راشه درشه دپاره بارډر په مکمله توګه باندې بند دی او دا یو ډېر غټ نقصان دی ځکه چې د کوم ملک هم دارومدار یا د هغې د چلولو دپاره معیشت ډېر ضروري ده د معیشت دپاره ضروري ده چې تجارت وشي او په ښه غټه سطح باندې تجارت وشي خو د بدمرغه دغه حالات دي بله خبره دا هم ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځه په څه وخت کې په بلین ډالرز کې دغه کېده تجارت کېده او افغانستان د پاکستان دپاره د سنټرل ایشیا تلو دپاره یو ګیټ وی ده او پاکستان د افغانستان دپاره یورپي ملکونو یا د خلیجي ملکونو دپاره یو ګیټ وی ده نو د دواړو ضروریات شته د دواړو په یو بل باندې لارې دي د دواړو یو بل سره ښه تړلې روایاتو خو هغه دغه اوس میلیون ته راکوش میلیون ډالر ستا تجارت او د دې دریو میاشتو یا د دوو میاشتو چې څومره دورانیه ده په دې کې خو مکمل هغه تجارت صفر ته راغلی دی کامران صاحب په لنډو ټکو کې اخرنی سوال دی لنډو ټکو کې جواب راکړي که د افغانستان تجارتي خلک دي یا د پاکستان تجارتي خلک دي آیا دوی خپل حکومتونه لاس کې اغوښتي دي چې دوی د تجارت دا فیصله کوي په بارډر باندې ناستې کوي نو یقینا څه ناڅه جزوي رضامندي به ښودلې شوي خو چونکې مسله خو د دې خلکو ده مسله خو د تاجرانو ده که نه اوس که پاکستان افغانستان ته سترګې ښیي یا افغانستان پاکستان ته رانیغېږي نو دا خو د حکومتونو ترمنځ چې کوم حساب کتاب دی هغه روان دی خو د تجارت په سطح باندې نو ما ته څه وایي چې جزوي رضامندي ده که نه دا خو چې مکمل رضامندي وي نو سړی یو کس پرېږدي چې زه ته خبره وکړه او تجارت دپاره چې پرېږدي نو پکار ده چې دواړه ملکونه به خپل منځ کې کینو به دا مسله ختمه کړي خو همدغه خبره ده چې تر اوسه پورې د دواړو ملکونو چې کوم سیاسي قیادتونه دي هغه په دې باندې اماده نه دي نو ځکه تاجرانو دا یو سټیپ واغشته که فرض که دغه اماده و بیا به تاجرانو دا سټیپ ځکه نه اغشته چې حکومتونو سطح باندې به خبره شوې وه خبره به حل شوې وه خو چونکې یو خو حکومتونو لا فی الحال سټیپ نه دی اغشتې
او سټپ زه دا ته لکه مخکې دوه کې او دغه کې مذاکرات شوي دي خو مثبت سټپ چې جی یو بل ته وګخ کته کې د یو بل څه اومني او څه پې اومني نو بیا د هغې نه پس کار کېږي نو هغه هم لکه داسې ډېر مثبت نتایج دغه څیزونه رانله او الله دې وکړي چې د دې نتایج مثبت راشي او بیا حکومتونه دغه خلکو سره ومني. ډیره مننه کامران صاحب، یقینا ډیره ګټوره ژوره خبرې مو کوي او الله دې وکړي څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې اوږه ښکته کول پکار دي، نو دغه اوږه به څوک ښکته کوي؟ دغه سوال چې کوم دی په خپل عام ولس باندې پرېږدم. دا و زموږ نننی پروګرام، در بل پروګرام پورې مله او زما ټیم لره کې اجازه د لوی الله په امان.